حضرت موسی علیه السلام یو ځل په بنی اسرائیلو کې خطاب کو. حضرت موسی علیه السلام داسې فصیح او بلیغ خطاب وکړو چې دا خلک حیران کړل. یو کس پکې پاسېدو. حضرت موسی علیه السلام نه پوښتنه وکړله چې په موږ کې د ټولو نه لوی عالم څوک دی؟ حضرت موسی علیه السلام وی انا زه یم. نو دا خبره ټیک ده، حضرت موسی علیه السلام نه لوی عالم په بنی اسرائیلو کې وی، خو هغه پیغمبر وی، ځکه د وخت پیغمبر لوی عالم وي، سره ډېر علم وي. او الله جل جلاله د موسی علیه السلام د دې خبرې ځان ته په داسې کولو الفاظو کې نسبت دا خوښ نه شو. دیو جن پیغمبر علیه السلام د یو ځل دروازه اوله شوه. رسول الله مبارک پوښتنه وکړه من انت؟ وی انا. الله پیغمبر ورته وفرمایل اما انا فانا فمن انت؟ وی انا خو انا دی، دا ته څوک یې؟ مطلب دا و چې دا انا ځان ته مو وایه چې همچو من دیګری نیست. په دې کې دا معنا پرته ده چې زه یم. نو دا داسې مو وایه چې انا خپل نوم ذکر کوه چې زه پلان کې یم. انا کې لږ تکبر دی. نو دې وجې نه حضرت موسی علیه السلام دا جمله د الله خوښه نه شوه. الله رب العزت ورته وفرمایل ته لاړ شه او مجمع البحرین کې زما یو بنده دی، هغه سره ملاقات وکړه او هغه سره څه ورځې تېرې کړه او څه تې زده کړه. هغه سره ډېر لوی علم دی. حضرت موسی علیه السلام ووته. موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی د وتلو طریقه دا وښودله چې ځان سره په ټوکرۍ کې یو میه واله، دا میه رد کا په ټوکرۍ کې کېده او تاسو سفر کوئ، دې نه خوراک کوئ. په کوم ځای کې چې دا میه را ژوندی شو او د سمندر ته ټوپ کو، نو بس دی را ژوندی شو، دی روان شو، بس د پسې ځئ، دی به تاسو هغه کس خواله رسئ منظر مقصود ته چې د چا خواله تاسو ځئ. حضرت موسی علیه السلام روان شو، یوشع ابن نون علیه السلام ورسره دی. الله تبارک وتعالی فرمایي وایس قال یاد کا هغه وخت قال چې وفرمایل موسی علیه السلام لفتاه خپل هغه ځوان ته، لفتاه خپل هغه خادم ته، یوشع ابن نون علیه السلام ته چې په دغه وخت کې دی لا پیغمبر نو به طور خدمت حضرت موسی علیه السلام به سلسله ګرځېدو. نو دا ورته وی لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین. حضرت موسی علیه السلام لا ابرح چې زه نشم کامیابېدی، یعنې زه به سارېږم نه، حتی تر دې ابلغ چې زه ورسمه مجمع البحرین، هغه مجمع البحرینو ته. ځکه مجمع البحرین ته چې کله ورسي حضرت موسی علیه السلام ته الله رب العزت په ذریعه د وحی ویلیو. نو مجمع البحرین کې به ستا دا میه ژوندی کېږي او دی به سمندر ته ځي، نو بس دا به ستا ځي. چې زه ورسم مجمع البحرین ته او امضی حقوبه، یا دا چې زه روان یم حقوبه تر کلونو، که کلونو زه روان یم د خدای حکم دی، زه به ځان خپل منزل مقصود ته رسو. الله فرمایي دوی دواړو دا سفر کو. فلما بلغه کله چې دا دواړه ورسېدل مجمع بینهما، هغه زیتا چې جمع کېدل به په مابین د دې دواړو کې، یعنی هلته به سمندر جمع کېدو. نو یو سمندر به د یو طرف ته، بل سمندر د بل طرف، دا دواړه یو ځای کېدل. دې ته مجمع البحرین ویلی کېږي. بحر دا سمندر ته وایي او بحرین دوه سمندر. مجمع البحرین دوه سمندرونو د جمع کېدلو ځای. نو حضرت موسی علیه السلام دلته خپل د ملګري ته ووی، عفوا الله فرمای مجمع بینهما، دلته چې کله دوی ورسېدل دي دواړو آرام وکړو. حضرت موسی علیه السلام یوشع بن نون علیه السلام دواړه سم لاستل، دا ټوکره ځان سره یخې ده. الله فرمای نسیه حوتهما، دوی نه هېر شو خپل دا میه. فاتخذ سبیله، دوی ونیول، فاتخذ د میه ونیو سبیله خپل لار، فی البحر په دریاب کې، سربن په یو شان سورنګ نیولو سره، یو شان داسې سورنګ پکې جوړ شو، دا میه هغې ته یې ورټوپ کو لاړ. حضرت موسی علیه السلام خوب نه را بیدار شو. موسی علیه السلام سفر شروع کو. یوشع بن نون علیه السلام ورسره دی. صحیح ورته ونوي چې میه چېرته لاړ، څه ورسره وشو. الله فرمایي فلما جاوز، هر کله چې دې دواړو تجاوز وکړو، یعنې سزې پورې لاړل، نو قال لفتاه، موسی علیه السلام خپل خادم ته وفرمایل آتنا غداءنا، راکه موږ ته زمونږ هغه خوراک. غدا ویلی کېږي د غرمې خوراک ته، یعنې دا ټایم د غرمې شو، نو خوراک راکه چې خوراک وکړو. لقد لقینا، تحقیق سره زما ته میلاو شوی، من سفرنا د دې سفر نه، هذا نصب، چې دا سفر د نصب ډېر ستړیوالی، نو زه وږی شوی یم، ستړیوالی محسوسوم، راکه چې لږ خوراک وکړو. قال دا یوشع بن نون علیه السلام ورته عرض کړی ارایت د الله پیغمبره، ستا څه خیال دی؟ ارایت تا ته یاد دی زوینه، هر کله چې مونږ پناه واخیستلی له صحرتې هغه کاڼي ته، او په هغه کاڼي باندې ما ته سملاسو مونږ آرام کو. نو فانی نسیت الحوت، ما هېر کو الحوت دا میه،
التمانه دا مې ير شو یعنی دا مې دا سره ژوندې شو سمندر ته ټوپ کو یو شان سورنګ ورته جوړ شو دا مې پکې لاړ نو مان دا خبره ير شو چې تاسو یې بیان کوم وما انسانی هو او مان د هر کړه دا خبره الا شیطان مگر شیطان وانا اسکره هغه دا څه تدبیر کو جزا یاد کما واتخذ ونی وسبيله دی مې يخبل الله را فی البحر په دریاب کې عجبا په ناشنا طریقې سره قال حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ذالک ما كنا نبغي دا هم هغه زیو چې مونږه طلب کیو مونږ هم دې پس راوتیو فرتد الله فرمای دا دواړه واپس شو علی ساره ما په خپل قدمونو باندې قصصا پلټولو سره دا قصص ډېر معناګان راځي یو معنی د هغه معناګانو نه دادا چې قدمونه لټول قص یقص قصا د چا قدمونه لټول یو معنی دا د قص یقص قصا په قنچې باندې یو شیس کټ کول ومنه المقراص او د دینه قنچی دا مقراص قنچی ته ویل کیږي او درېمه معنی د قص یقص قصا قصه بیانول نحن نقص عليك احسن القصص په سوره یوسف کې راغلي دي قصص ډېر معناګانې دي یو معنی دا د قدمونه لټول خپل قدمونو باندې دارو سره روان دي او بصیرین لیکي کله چې سړی یو زی ته روان وي نو دینه ستړی کیږي خو چې کله د خپل منزل مقصود نه تجاوز وکي بیا د استړواله لایق کیږي حضرت موسی علیه السلام چې کوم ځای پورې روانو تر هغه ځای پورې استړواله نو چې مخکې لاړ نو استړواله محسوس و الله فرمایي دا دواړه واپس راغلل فوجد عبدا حضرت موسی علیه السلام چې سلام رااله داسې په اوبو کې دننه یو سورنګ دی په هغې کې مایه تله دی هغه په خپل حال به حال دی حضرت موسی علیه السلام ورکوش یوشع ابن نون علیه السلام ورسره دی لاندې چې ورکوش یو شین باغ دی خپل چمن د مزیدار یو کس پکې ناست په خپل زبردست لباس کې ملبوس حضرت موسی علیه السلام لا الله ته تعبیر کوي فوجد عبدا دل تدی دوړو بیا مون د یو بندا من عبادنا زما د بندگانو نه چې د حضرت حجر علیه السلام نو بیا مبصرین فرمایي چې یا حجر او یا حاضر دواړه لغات پکې شته اتیناه رحمتا الله فرمای مونږه د تور کړه او رحمت من عندنا د خپل طرف نه وعلمناه او د مونږه علم ور کړه من لدن علم د خپل طرف نه په علم ور کول سره نو حضرت حضر علیه السلام سره علم تکوینی دی او حضرت موسی علیه السلام سره علم تشریعی دی علم تشریعی او علم تکوینی کې فرق زه مثال سره تاسو درکوم علم تکوینی د ته ویل کې کائنات چې خدای څنګه جوړ کړی دی په دې انداز د کائنات ولې مرتب کړی دا نظام داسې ولې دا تکوینی داسې ولې کون فیکون دې ته ویل کېږي علم تکوینی په دې ما سره یو کتاب د ټول سيزونه پکې ذکر کړي دې ته علم تکوینی ویل کېږي یا د سلور موسمونه دا داسې ولې کېږي کله یخنۍ راشي کله ګرمي راشي کله بیا دا موسم بهار ورته ویل کېږي دا راشي موسم خزان راشي ونه پاڼې غورځي دا داسې ولې کېږي ساينسي علم ساينس والا د دې لکشن ته بحث کوي خو مستقل دا علم تکوین دی علم تکوین نه ساينس والا لیک ډیر بحث کوي یعنی یو نمش ستر علی نو دې ته ویل کېږي نو حضرت موسی علیه السلام تعالی جل جلاله فرمایي چې موږ ورته علم ورکړي قال له موسی علیه السلام دغه بنده ته فرمایل حالت تبعوک او حضرت موسی علیه السلام جل سلام یو السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو حضرت حضر علیه السلام ورته وعلیک السلام انت موسی ونعم موسی من بني اسرائیل د بني اسرائیل موسی ونعم فكيف عرفتني وزد څنګه و پیژندم وما عندنا السلام دلته سلام نشته ده ځکه دلته علوم تکوینیه دي دلته تشریعات نشته چې ته سلام کوي ته د په نیکی ملويږي دا خو د شریعه حکم دی سلام کول دا خو د تشریعات سره تعلق ساتي مو سره دلته سلامونه نشته ده نو حضرت موسی علیه السلام ورته فرمایله تبعوک ایا زه ستاسو تابعداري کولای سم ستاسو شاګردي اختیار ولای شم علی ان په دې شرط باندې تعلمني چې ته ما ته خودنه وکې مما دا علم نه علم ته چې تا الله درکړې رشدن په خودن سره قال حضرت حضر علیه السلام ورته فرمایل انک لن تستطيع زبتا ته د علم در خیمه خو ته طاقت لري معیه ما سره صبر د صبر کولو ځکه پتا کی جلال دی او ته د هر شی متعلق پوښتنه کوي نو ما نه به هر شی متعلق ته پوښتنه کوي نو ما حساب نه کیږي نو دیو جن ته ما سره طاقت نه لري وکایت تصبر او څنګه به تصبر وکي علامه پاغه سبحان لم تخد به خبره چې په اعتبار د خبر سره تا دغه خاطه نه د کړي یعنی تا ته دغه علم نشته ده او جلال پتا کې ډیر زیات صبر غوته کته نه کیږي نه چې سو پوری تا ته د شی وضاحت نه وي شوی نو قال ستجدنی حضرت موسی علیه السلام فرمایل چې ان شاء الله ستجدنی ان شاء الله تب ما بیا عمومي کده الله خو خويسا بیان صبر کوون کې ولا
اعصي لك امر او زب استاد کار نافرمانی نکوما. نو قال حضرت خضر علیہ السلام ورته فرمایل بیا زما شرط دا فین تبعتنی کچریته زما تابعداری کوي او زما شاګردي اختیاري نو فلا تسالني عن شيء ما نه به شي پښتنه نه کوي. او دیو جن مدرسې والا شرایط لګي چې مونږ سره دلته وخت تیرې او سبق وای دا شرایط به وي ځکه دا قرآن مجید کې د دې ثبوت شته دی چې شاګردي اختیاري نو شرایط به در باندې لاګو کیږي. نو دا اصول د لاندې ژوند به تیرې نو زما شرط دا دی الله تسالني جته و معنا پښتنه نه کوي عن شيء د شي په باره کې حتی احدث لك منه ذکر تر دې پورې چې ز بیان کم تا تا منه دا غینه ذکرن په بیان ولو سره فانطلق الله فرمایي په دې شرایط باندې د دوی معاهده وشو. نو دا دواړه روان شو حتی رکبا تر دې چې دا سوار شو په سفینه په کشتۍ کې. نو چې کله کشتۍ کې کېناستل نو یا خو صاحب د کشتۍ حضرت خضر علیه السلام په پیژندل نو پیسې ته وانه غستلې او یاد ده چې کشتۍ والا ته پیسې وغوښتلې کشتۍ والا نو خلکو ورته دا خضر علیه السلام دا خو پیغمبر دی نو هغه ورته پیسې پرې خودلې. نو الله فرمایي چې کله دوی کشتۍ کې سوار شو خرقها نو حضرت خضر علیه السلام دا سوره کړه یعنی یو تخته دی وستله. قال حضرت موسی علیه السلام ورته فرمایل اخرقتها آیات دا کشتۍ وش لولا یعنی خرقه اصل کې ویل کېږي شلول وتا خو مراد دلته د تا دا سوره کړه عیب جن د کړه لتغرق د پاره د دې جغر شي الها اهل داغه ځکه چې کشته کې سوره وشو خو بیا دنه او برازي او بیا په دې سره دا کشته ډوبېږي. نو الله فرمای لقد جئت شان امر موسی علیہ السلام ورته یو ډېر ناشنا کار دیو کو. قال الم اقول لك حضرت عزر علیہ السلام ورته فرمایل ما تا ته نو ویلی انك لن تستطيع جت طاقت نظر معي صبر ما سره د صبر کولو. نور دا کشته ولی سره کړه په خپل ځی قرآن بیان کوي. الله فرمای قال لا تؤاخذني موسی علیہ السلام فرمایل تماما نصاب ما پاغه نسیتو چې ما نه هیر شي دا خو ما نه هیر وشو ما نه شرط هیر شوی بس معاف میکا. ولا ترهقني من امر عسرا او تما چوا په ما باندې من امر زما د کار نه عسرا مشکلات ګرانتیا په ما چوا نو ما نه هیر وشو په هیر مې منیس. فانطلق الله فرمای حضرت خضر علیہ السلام دې معاف کو بیا دواړه روان شو حتی اذا لقي غلاما تر دې چې د دې ملاقات شو غلامن د یو ماشوم سره فقتله حضرت خضر علیہ السلام دا ماشوم قتل کو. نو یای ولا سر تاو کو ابادی مفسرین لیکي یا په چاړه مال دې حلال کو او یادا چې یو کان راواغستو د ماشوم له سر کې راواچو نو فقط له دا ماشوم قتل کا. قال حضرت موسی علیہ السلام ورته فرمایلا قتلت نفسا ایتا قتل کا یو نفس زکیتن چې دا پاکو پاک دا چې ماشوم بے ګناو بغیر نفس بغیر د بل نفس نه او سقط الیم نو کړي لقد جئت شان نکرا تا د ناشنا کارو کو. قال الم اقول لك حضرت خضر علیہ السلام فرمایل ما تا نو ویل انك لن تستطيع جت طاقت نه لري ما يصبر ما سره د صبر کولو. قال ان سالتك عن شيء بعدها وداد ویم زل شو او کما پختن وکړه د یو شی په باره کې بعدها پس د دینه فلا تصاحبني ما مرګره کوامو نو دریم چانس را لراکا. فقد بلغت من لدن عذرا تحقیق سره رسیدل به تا ته زما د طرف نه عذر کدریم زل مثال وکړو نو بس بیا ته به عذر رسیدل وینو بیا به ته معذور وي بیا میزان نه جدا کا. فانطلق الله فرمای دا دواړه لاړل حتی تر دې اذا اتیا علی قريه جدا دواړه لاړل اهل د یو کلیتا استطعم اهلها طلب د خوراک یو کو دا کلیوالونه فابو دو انکار وکړو ان یضیفوهما چې دې دواړو ملمستیاو کې د دې دواړو نو انکار وکړو. وجد فيها جدارا نو حضرت موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام دواړو دلته یو دیوال بیا وموندو یریدو چې دا دیوال دا اراده و ان ينقض چې دا راو غورځيږي فاقامه نو دا دیوال برابر کو. نو دیوال دا اراده و مطلب دا دی چې دا دیوال دا داسې کوګو نو چې کوک شنو اراده د غورځېدو وي. نو حضرت خضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام دواړه ولګېدل دا دیوال ونړو بیرته دلته دیوال جوړ ک. حضرت موسی علیہ السلام حضرت علیہ السلام ته فرمایله لو شئتا قال لو شئتا وکتا وخت له تخص علیه اجر پدې د دوی نو اجرت غستل شو. دا داسې خلک د مونږ له ملمستیا هم نه کوي ته دوی له اسه دیوالونه کوي نو پدې خو د دوی نو اجرت غستل شو نو سبا مو خړلې وي وګوګې شویو. نو قال حضرت موسی علیہ السلام فرمایل هذا فراق بیني و بینک دا جدای د زما او استاف ما بین کی ځکه چې تا ویلو که دریم ځل مې پښتنه وکړې دا ته ته وزر لایق شوی وي او استاد پښتنه دریم ځل ده نو اوس
دا جدائی ده. سأنبئک او زبتا خبر کم بتاویلی بتاویل د هغه شیزونه معلوم تستطيع علیه صبر چې تا پاغه باندې د صبر طاقت ونه لرو. بیا ورته وی تاویل دا د اما سفینه تو هر چې دا کشته وا فکانت لمساکین دا د مسکینانو د پاره و یعملون فی البحر. الله فرمای دوی عمل کوي په دریاب کې یعنی په دې په کشته ځان له پیسې ګټي. فاردت ان عیبها نو ما اراده وکړه چې په دې کشته کې عیب پیدا کم زکه پیدا کم. وکانه وراءهم چې رسته د دوی نه ملکون یو بادشاہ دی یاخذ کل سفینه جدنس هر کشته غصبا په غصب کولو سره. نو هغه ظالم بادشاہ چې کله کشته ګوري به عیب کشته ده او نوې کشته ده بس دا غصب کی. نو ما دا غریبانان دي او که بادشاہ دا کشته واغستل نو ذریعه د معاش به ختم شي. نو دی وجه نه زول لګنه دا مې عیب جن کړه نو اوس به هغه بادشاہ نه علي. نو دا مې دا د دوی د خیر د پاره دا کارو کو چې ټول کشته نه مخلاص کړي وي د کې نقصانو. نو که یو تخته دی پکې نه وي نو خیر ده. نو په دې کې ما تدبیر وکړو د دوی د بچ کولو د پاره نه کې د هلاکت د پاره. او تخته مې د داسې ځینې ایسه د چالت وبنه ورزینو سوچ په کړه الله پیغمبر دی. دویمه دا و اما الغلام هر چې د الکو فکان ابواه مؤمنین مور بلاری مؤمنانو فخشینا زیر د ما یرقهما چې دیبا بلاری کې خپل د مور بلار طغیانا شرک سید او کفرنا کفر تا. فاردنا ان مونږه اراده وکړه ان یبدلهما ربهما خیرا چې بدل بکې د دې لپاره رب د دوی خیرا غره منه دا غینه زکاتن پاک بچي واقرب رحمه او ډیر زیات نږدې په اعتبار د رحم سره. نو دی له الله جل جلاله خما شوم ورکی نو زو لګم دا ماشوم می ته قتل کو چې دا ماشوم مور خپل هلاک نکي او دا ماته د خدای حکم اوس دا تکوینی علوم دی په دې ته نه پويږي. و اما الجدار هر جدا دیوالو فکان لغلامین دا د یدو ما شمانو د پاره یتیمین چې دا یتیمانانو فل مدینه په دې خار کې دا یتیمانان ما شومان دي. وکانه تحته کنز لهما او د دې دیوال د لاندې دغه یتیمانانو خزانه وا. وکانه ابوهما صالحا او پلار د دوی نیک انسانو. نو فاراده ما دا اراده فاراده ربک ستا رب دا اراده وکړه ان یبلغ اشدهما چې ورسې دا دواړه الکان اشدهما خپل ځواني ته ويستخرج کنزهما او دوی خپل خزانه راو باسي. نو دا غي د لپاره طریقه ده د دیوال غرزدل او خلکو دا خزانه وړله او الله انتظار کو چې کله دوی ځوانان شخ خپل خزانه به اوچتي. نو ماته حکم وکړه دا دیوال په برابر کړي دا خزانه ته سوق وینسي. نو وي رحمتا من ربک دا د خدای رحم او ما داسې وکړل نو دا دیوال می ولا برابر ک. خدلته مفسرین عجیب نقطه ذکر کوي وکانه ابوهما صالحا د دې پلار دانه کو. مفسرین وی د دې پلار نه مراد پلار نه دی بر نیکه دی په نسل کې بر نیکته مراد د شدا نیکو. نو کبر دی سوک نیک تر شوی نو لاندې بچو ته خیر را رسی. ته خدای دی مونږ نیکان کی چې مونږ بچو ته خیر ورسی. خدا خو نو چې ویل چې خدای د مشران نیکان کی چې مشران خو نشته اوس خو مونږ نیکان کی چې لاندې رانه چاته سور رسی خیر ورسی. نو چې بر د سوک نیک تیر شوی نو لاندې خیر رسی. نو الله فرمای بر هغه نیک نیکي تیر شوی ما دا هغه نیک کس لاس ساتلو چې دی بچو ته دا خیر رسونه دا دیوال می ورته برابر کو. او بیا حضرت حجر علی السلام فرمای و ما فعلته عن امری دا چې سما کړی دی دا ما خپل کا حکم نه دی کړی دا خو زما کار نو کما دا ماشوم قتل کړي خدای راته ویلی دی که تخته می است دا خدای راته ویلی دی او کما دا دیوال برابر کړي خدای راته ویلی دی خبره دلته ختم کړه. ذالک تاویل بیا حضرت موسی علیہ السلام ته فرمایي چې دا تاویل ما دا خبر لم تستطيع او چې تا طاقت نه لره علیه صبر پاغه باندې صبر. نو درې کارونه وکړل داغه ورته بیان وکړو حضرت موسی علیہ السلام او د حضرت علیہ السلام دلته جدای رااله.